الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. محترم، دې دور کې موږ مسلمانانو انسانانو کې د کومې خبرې ډېر زیات کمی راغلی دی. زه غواړم چې هغې ته په مختصر ټیم کې تاسو متوجه کړم. نن سبا په موږ او تاسو کې او په زیاتره انسانانو کې دانسته یا نادانسته زموږ نه ناشکري ډېره زیاته کېږي. نن که یو د ډېر خوشحال سړي نه هم ته پوښتنه وکړې چې احوال دې څنګه دي، نو هغه ابتدا د ګیلو شکوه نه کوي او بیا خپل ژوند ډېر زیات مشکل بولي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، صحیح حدیث ده، چې من اصبح منکم آمنا فی سربه. په تاسو کې چې یو انسان په خپل کور کې په خپل علاقه کې په امن کې شپه وکړه او معافن فی جسده، دی په صحت باندې روغ وعنده قوت یومه، او د سره د یوې ورځې خوراک وسره، نو دا د دنیا د دومره نعمتونو والا انسان دی. فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، لکه دته چې دا ټوله دنیا د کنارو پورې میلاو شوي، دا د دې ټولې دنیا مالک دی. دا درې نعمتونه چې چا څه وتړئ. زما محترمو، په دې حاضر مجلس کې به زه هم داسې څوک نه وي چې هغه د دومره مشکل حالاتو سره مخ چې د هغې سره د یوې ورځې خوراک نه وي. الحمدلله، الله مونږ له امن هم راکړی دی، الله مونږ له صحت هم راکړی دی، او د هغې سره سره د یوې ورځې نه د میاشتو خوراک هم راکړی دی. خو زموږ په خوله باندې د شکریې کلمات نه ادا کېږي. او په نعمتونو کې د اضافې طریقه هم دا ده، لئن شکرتم لازیدنکم. که چېرته تاسو الله وایي تاسو شکریه ادا کړه، نو زه به ستاسو په نعمتونو کې اضافه وکړم. او که ناشکري مو وکړه، نو ان عذابي لشدید، بیا زما عذاب ډېر سخت دی. زما محترمو، د شکر ګزاري او ناشکري دا د رویو نوم دی، دا د اخلاقو د یو خوی نوم دی. په دې باندې د انسان هېڅ خرچه نه کېږي. خو د انسان په ژوند باندې، د انسان په دین باندې، د انسان په اخلاقو باندې، د انسان په صحت باندې د ډېر غټ اثرات دي. د دې وجې نه ابراهیم علیه السلام هغه به کله ناکله د اسماعیل علیه السلام خواته راته، احوال پرسۍ له د فلسطین نه مکې ته. یو ورځ چې راغی، اسماعیل علیه السلام په کور کې موجود نه و، خو د هغه بیبي موجوده وه، واده کړی و، نوی ځوان و. هاجره علیه السلام وفات شوې وه. ابراهیم علیه السلام د هغه زنانانو تپوس وکړ، اسماعیل څه شوی؟ هغه په ښکار پسې وتلی دی. وی ژوند هم څنګه تېرېږي؟ وی ډېر بد ژوند تېرېږي، ډېر بد حالات هم دي، هېڅ هم نشته دی، ډېر په تکلیف کې یو، ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ابراهیم علیه السلام هغه زنانه ته وویل چې اسماعیل راغی، نو هغه ته به زما د طرفه سلام ووایې، او بیا به ته ووایې چې د خپل ور چوکاټ بدل کا، د خپل کور چوکاټ بدل کا.
کله چې اسماعیل علیه السلام راغی اندازه ورته وشو چې چېرته څوک راغلی تللی دی احوالو ته پته ولګېده. د خپلې بیبي نه تپوس وکړه وی څوک راغلی وی او داسې یو سپین ږیری راغلی وی څه نصیحت خو یې نه و کړی څه خبره خو یې نه و کړې څه پیغام وی دا یې ویلي و چې د خپل کور دا چوکاټ بدل کا وی دا زما پلار ابراهیم علیه السلام او ما ته هم دا ویلي چې ده تا پرېږدم تا له طلاق درکړم نو ته طلاق یې خپل کور ته تلی شي. بیا اسماعیل علیه السلام یو بل واده وکړو او څه وخت پس بیا راغی بله زنانه وه هغه زنانه شکرګزاره وه. هماغه حالات دي هغسې کور دی هماغه ژوند دی هماغه معیشت دی هغه اسماعیل علیه السلام دی خو زنانه شکرګزاره ده. تپوس یې کوي څه احوال دی وایي ډېر ښه احوال دی ډېر ښه ژوند هم تېرېږي موږ ډېر په خیر باندې یو. اسماعیل علیه السلام موجود نه و ابراهیم علیه السلام بیا واپسې اختیار کړه خو زنانه ته ووایي چې کله اسماعیل راشي نو ته ووایه چې داسې یو سپین ږیری راغلی و تا ته سلام وایه او د هغې نه بعد دا نصیحت یې کوه چې د خپل کور چوکاټ دا په ځای باندې وساته. کله چې اسماعیل علیه السلام راغی زنانه او دا خبره بیان کړه نو ته ووایي چې دا زما پلار و ابراهیم علیه السلام او ما ته نصیحت دا کړی دی چې زه تا په خپل ځای باندې وساتم. زما محترمو دې خبره کې یو ډېره باریکه نقطه ده. یو انسان دا سوچ کولی شي چې وینګور خپل اسخر ته وویله چې زمونږ حالات خراب دي او یو شکایت یې وکړو په دومره وړه خبره باندې ولې دا پلار راولګېده او د خپل زوی ته نصیحت وکړه چې دا ښځه طلاقه کړي. زما محترمو په دې کې حکمت دا دی کله چې په یو کور کې ناشکري کله چې په یو انسان کې ناشکري کله په یو علاقه کې ناشکري په هغه علاقه کې خیر نه راځي. دا د بېخیرۍ یو ډېر عظیم بنیاد دی او ناشکري چې ده دا د ټولو نه اول د انسان خپل ذات ته نقصان ورکوي. د ټولو نه اول د انسان خپل صحت ته نقصان ورکوي. په دې صحت پورې یو حدیث رایا چې په دې باندې خپله خبره ختمه کړم. بیماري هر چا ته پته دا د تکلیف وخت دی خو په دې ټیم کې هم الله تعالی د خپل انسان شکرګزاري معلوموي. حدیث قدسي دی صحیح روایت دی چې الله تعالی 2 ملائک راولېږي ځمکې ته چې لاړ شه زما پلانې بنده بیمار دی د هغه خواته کښېنه یو کله چې خلک تپوس له راځي نو د ده خبرو ته غوږ کېدی چې دی د دغه عوادو ته عیادت کوونکو ته څه جواب ورکوي. نو الله تعالی خو په هر څه باندې پوهه دی خو موږ او تاسو ته د اظهار او د ثبوت دپاره الله داسې کوي. هغه ملائک چې راشي د انسان نه خلک تپوس وکړي ته څنګه احوال دی څنګه دی په هغه باندې که هر څومره تکلیف وي هغه وایي الحمدلله زه ډېر په ښه حالت کې یم په دې حال باندې د الله شکر دی. نو هغه ملائک لاړ شي وایي الله ستا بنده خدا خبره وکړه. نو الله تعالی بیا څه وایي ملائکو ګواه شئ لعبدي علی زما د بنده دپاره په ما باندې دا خبره ضروري شوه چې که چېرته ما فإن توفیته که چېرته دی ما وفات که په دې بیمارۍ کې او دی ښه نه شو نو ادخلته الجنه او که چېرته دله ما صحت ورکړه وإن شفیته نو دله به زه دا کومه وجود چې د دې نه ښه وجود ورکړم کومه وینه چې د دې نه به وله ښه وینه ورکړم کومه غوښه چې د دې نه به وله ښه غوښه ورکړم. زما محترمو شیخ صاحب تفصیلي خبره کوي موږ نه غواړو زموږ د لرې میلمه دی چې د ستاسو د هغې په منځ کې ډېر حایل شو. په دې یو څو خبرو کې ما ځان ته تاسو ته دا نصیحت وکړ چې موږ ته په خپلو رویو کې د الله تعالی شکرګزاري د مخلوق سره شکرګزاري او مثبت خیالات دا اپناول پکار دي. د دې ټول نه اول پیدا به زموږ خپل ځان ته بیا به زموږ اهل و عیال او زموږ خاندان ته او د هغې نه بعد زموږ غونډې علاقې ته به د دې خیر او د ناشکرۍ چې کوم نحوست دی نو د هغې نه به موږ بچ یو. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول شکرګزار بندګان جوړ کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.